أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم سورة التوبة سورة براءت نورهم ددي گنڈمون دی مدنی سورت تے نازل شے دے رستو دے سورت مائدینا آخرانو سورتونو کی دے مخ کے سورت کے چکلا قواعد د جہاد ذکر کړو نو دلته کې مسله د جهاد به ذکر کړي دارنګه مخکې صورت کې د امیر د پارا قوانینو نو دلته کې کار د امیر او اعلان د امیر ذکر کړي دعوت صورت القتال فی سبیل اللہ خلاصہ د صورت بئی صورت کے مختلف ڈلی دی پرنم سا مختصر سا خبر ماکڑوا مختلف ڈلی دی دا مشرکانو ڈلا پکے دا اہل کتابو ڈلا پکے دا بل طرف تا مومنان پکی دی نو منافقان پکی دی دا ہر یو حکم ہم ذکر کئی او اقسام هم داغی ذکر کی گی مشرکان دی نو داغی دری ڈلی دی یو مشرکان آغا دی چاگا محاربین دی یو مشرکان آغا دی چاگا معاہدین دی وعدہ لوز و سرشوے دے او صلح او روغ و سرشیدہ بل مستامنین دی چاگا دبل زیدی او رازی دلتکی پدے ملک تا راتلل غواړي نو داغی مستامن چی امن طلب کئی او راتلل غواړي ویزا غواړي او راضی نو آغی دا ویزا ورکی اجازت ولا ورکی امن ولا ورکی دارنگی دا اہل کتابو تذکرہ کئی نو اہل کتاب دا سیدی چاگا یہودیان دی یا نصرانیان دی نو پاہے کے بعضی داسی دی چاگا لوزون و سرشیوی دی اہل کتاب و سرام بعضی داسی دی چی لوزون و سرشی دی دارنگے مومنان داغی زان لدریڈلی دی یو مجاہدین دی یو پکے معذور خلق دی چاگی تا سعوزر دے و زعوزر دا وجنا جہاد لندی تلی دریم پکے آخلق دی چاگا متکاسلین دی بعض وقت کے داغینا سستی شوی دا نو چانا چی سستی شوی دا نا آغی دا پارا داغی حکم ذکر کئی سزا ولم ذکر کئی سستی کئی جہاد للا نرشی دا پا دے نور خلقو کیم دے منافقانو کیمی
منافقان خو خلق دي چې د هغې نه څه ګیله نشتی، ولې په هغې خو په زړه کې کفر ښودی دی، په ښکاره باندې ځان مسلمان ښکاره کوي لیکن چې متکاسل په مسلمانانو کې مؤمنانو کې نو هغې دپاره سزاګانې ذکر کوي، هغې احکام ذکر کوي. دارنګه منافقان دي نو د منافقانو بد خصلتونه په دې صورت کې ذکر کوي او تقریبا هغه 3 پیته خواوشا کی دي. دا بد خصلتونه د منافقانو ذکر کوي د لپاره چې اے مسلمانانو تاسو ځان د دغه صفاتونو نه د دغه خصلتونو نه داغي د کارونو نه وساتئ. اهل کتاب دي ناغي ځان حلال او حرام جوړي، دارنګه دغه مشرکان دي نو دی پکې نسی کوي، هیرول پکې کوي، یو میاش یو طرف ته ټیل وهي بل میاش بل طرف ته ټیل وهي، دا د دې کورنۍ میاش دي. ورستو خبره براشي دی به دا میاشتې بدلول را بدلولې. مثال په تور باندې زمونږ په دور کې خروجه ده، هغه دور کې روزه میاش د رمضان میاش روزه نه وه، لیکن سلور میاشتې هغه د حرمت دي. دی به دا غوښته چې موږ دې په دې کې جنګ وکړو، نو وی به هلکه مثلا وس چې کم وروستو میاش را روانه ده، ذوالقعده ده، ذوالحجه ده او محرم ده، دا 3 میاشتې پر لپسې دا د عزت میاشتې دي، په دې کې جنگ کول ناروا دي. نو دی به اعلان وکړو چې هلکه د ذوالقعدې دا میاش دا به څه کاله دا به 2 میاشتې وروستو راځي یا به 3 میاشتې وروستو راځي، دا به په محرم پسې راځي مثلا، یا به دا د هغې سفر نه وروستو راځي، دا دی خپل کارو. نو دا میاش د ذوالقعدې میاش دا به ولیږله هغې ته او هغه میاش به را مخکې کړه، اوس د سفر میاش وخه دې میاشتې پسې به د سفر میاش شروع کېږي. د خپل کورنۍ خبره وه، الله رب العزت په هغې باندې رد کوي او دا به وایي چې انما النسیء زیادة فی الکفر، دی کافر دی او دا پکې په کفر کې نور زیات کفر دی، نور زیاتوالی دی په کفر کې. نو د هغې دا خبرې په دې طریقې باندې ذکر کوي. دارنګه دا صورت دی، د دې صورت په نازلېدو په وخت کې دا نازل شوی دی په شوال کې. ورپسې خبره کوي کافرانو ته وایي 4 میاشتې مزې وکئ وګرځئ، 4 میاشتو نه وروستو خبره به بیا بدلئ. نه شوال نه وروستو، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، دا 3 میاشتې خو د حرمت وې، د عزت میاشتې وې، او دا یو میاشت پکې شوال شو. نو دا 4 میاشتې تاسو ته مهلت دی، څه چې کوئ وکئ، وګرځئ په ځمکه کې. او د دې نه وروستو اعلان دی د جنگ، کم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو کم ځای چې مومئ هر سنګر کې ورته کښېنئ، په هر لاره کې ورته کښېنئ، په هر چوک کې ورته کښېنئ، کم ځای مومئ وجنئ. په دې کې وجل خو د هر چا نه و، اعلان دی ته د 4 میاشتو دا چې وشو، نو 4 میاشتې دا عدت ته د هغې ښځې چې د هغې خاوند مړي او امید نه وي، نو د هغې 4 میاشتې عدت ته دي وي، موږ نه ښځې جوړې کړې، په دې باندې هم دی خفه او دا مسلمانان بعضې هم هغه پکې داسې زورن وګاله که 4 میاشتې عدت ته ښه وروستو به سره ګورو، نو یې دغسې 4 میاشتې 10 ورځې خو پکې نه حسابېږي، 4 میاشتې 10 ورځې دي. مخکې نه د حدیبیې صلح چې شوې وه، نو دا صورت چې کله نازل شو، ورپسې حج
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज लौलेगो और वरपसे ब्यारुस्तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम लेगो कि तब लार्शी और अल तक ऐलान खल्क तो के द जंग दा सूरत इन अल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु नदे ऐलान बहु के सुलह हुदैबिया ची कल शे वा नो पागी के खुदा खबर वा ची 10 काल ब मंग जंग न कऊ दा काफिर द तरफ न शर्तु न 10 काल ब जमु बमस की जंग न की द्वेम खबर पे दाम वा चे मंग ब जंग न कऊ सोक चे स्तासु सर जंग कई या स्तासु द मलगरो सर जंग कई दागी सर ब मंग मलगरत्या न कऊ न द कुरैशो हलीफानु बनु बकर द मुसलमानानो हलीफानु मलगरियो खुज़ा कल चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्रे न वापस रागे नु द शपे वहो और बनु बकर प बनु खुज़ा बाने हमला उकड़ा न क बनो खुज़ा बनो बकर लिगिया जान लिगिया दी नो बनो खुज़ा बानी चिकला हमलो उशवा नो कुरैशो द खपलो मलगरो चागा बनो बकरो दागी मलगरतिया उकड़ा दागी इमदाद उको दे जिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल जवाब बतौले गल चितासो वादा खिलाफी उकड़ा और बस जमंगा वादा ख़त्म द लवस ख़त्म दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प मके बाने द हमले तैयारी शुरू रोकड़ा अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पा वक्त के ला मुसलमान शवे नौ अगर आगे वेजी मंगा माफ़ी वाड़ू रागे यो तरफ तरागे बल तरफ तलाड़ मुख्तलिफ़ो सहाबो सर मेलाव शो दहर जैना अगा नामुरादा वापस शो माफ़ी गुफ्ता हुए चे सुलह हुदैबिया ची कम शवेदा अगा मंगा बरकरार सातु दागे द पारा सिफारिश को लेकिन नाकाम वापस शो बिलाखिर पमकबा ने चढ़ाई उशवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा रवान शो और मक्का फतह शवा पदग वक्त के द खल्को सलुर किस्मुनो यौ बनु किनानौ दागी दो कबीले वे बनु जमरा बनु मदलज चे दागी सरा द यौ मुद्दत सरा सुलह मुद्दत पूरे सुलह शेवा नु दा सूरत चे कल नाजिल शो नु दागी द सुलह नह म्याश्ति पाते वे नु पदी सूरत के दावई चे कम चा सरा तासु लवजुना करली द मस्जिद हराम पख्वा के नो दागी सर दागी लवजुना पूरा कई चाचे लवज मात कर ले नो आगीता सवाल जवाब बोले गई ची जमंगा लवज ख़त्म तासु को मात कर ले खुद जमंग द तरफ नम ऐलान दे द ख़त्मे दो नागी को लवज मात को दागी द वजिना फतिमा कौशवा द्रेम किस्म आगा खलकू चे आगी सरा बगैर द तईन ना सुलह शेवा और सलोरम किस्म आगा खलकू चे द चा सरा सुलह मुआहदा इसनौ नो दे टोलो खलको ता पदे सूरत के दागी तस्किरा दा चा सर चे सुलह शवेदा दे वक्त पूरे दागी सुलह आगा खपल मुद्दत उरसवई चा सर चे लवज मात कर ले और दागी ना चा सर सुलह शवेदा और दागी न दल लवज पूरा कवलो उम्मीद निश्ती नागी तम सवाल जवाब बोलेगे समंग लवज ख़त्म सलोर मियाश्ते उगर जई और सलोर मियाश्ते बार से ख़त्मी दागी तस्करा पदी सूरत की बकई अवल ना बरात ते द अल्लाह द तरफ ना ऐलान दे द बरात अल्लाह बरी दे न द अल्लाह रसूल बरी दे मोमिनान बरी दी दावत हुआ न कला वाज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही ऐलान दे द अल्लाह तरफ न द अल्लाह द रसूल द तरफ न खल्कुता कला द हज अकबर पौरज बाने
یو یې حج اصغر او یو یې حج اکبر. حج اصغر عمره ته وایي او حج اکبر کم چې عام حج کیږي دغه ته وایي. زمونږ د خلکو په ذهنونو کې یو خبره بیا بله ده، دی حج اکبر هغې ته وایي چې د جمعې په ورځ عرفات راشي، د عرفې ورځ او د جمعې ورځ یو شي، نو دې ته دی حج اکبر وایي. خو دا د شریعت کې د دې څه حیثیت نه و، دا رستو خلکو دا جوړه کړله د ځانه. دا هم د دې وجې نه شاید جوړه کړله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حج و هغه خو یقیني چې په ټولو حجونو کې د ټولو نه غټ حج و او هغه د جمعې پر ورځ عرفات راغلی و. د دې دا کم کال باندې چې اعلان کوي نو په هغه ورځ باندې د جمعې پر ورځ عرفات نه و. په هغې کې امیر حج ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او ورپسې کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حج کړو نو هغې په صفا الفاظو کې حج اکبر هغې ته نه دی ویلي چې دا د عرفات ورځ ده نو ځکه حج اکبر دی. نه عام چې کوم حج کولی کېږي هغې ته حج اکبر وایي او عمره چې سړی وکړي نو هغې ته حج اصغر وایي. دا شریعت کې اصطلاحات دغسې دي. ورپسې دغه ما چې څه بعضې خبرې وکړې چا سره چې لوظونه شوي دي لوظ یې مات کړی نه دی نو د هغې سره د هغې د مودې پورې لوظ پوره کوي. کله چې میاشتې د حرمت ختم شي نو بیا ورته په هر سنګر کې کینئ د هغې تذکره به راځي. او که څوک امن طلب کول غواړي، څوک راځي ستاسو خواله راتلل غواړي، اجازت طلب کول غواړي، امن طلب کول غواړي، ویزه حاصلول غواړي نو ویزه وله ورکوي. برات من الله ورسوله، برات ته د الله د طرفنا د الله د رسول د طرفنا الی الذین عاهدتم، هغه کسانو ته چې لوظ کړلی ستاسو، عاهدتم چې تاسو لوظ کړلی د هغې سره د دغې مشرکانو نه، د هغه کسانو سره چې تاسو لوظ کړلی د دغې مشرکانو سره. فسیحو فی الارض، نو ورته ووایئ چې وګرځئ په ځمکه کې 4 اشهر 4 میاشتې. وعلموا او پوه شئ انکم غیر معجز الله، چې نه تاسو عاجز کوونکي الله لره، وان الله مخزي الکافرین، یقینا الله شرمونکی دی کافرانو لره. واذان من الله ورسوله، او اعلان دی د الله د طرفنا د الله د رسول د طرفنا. الی الناس، خلقو ته یوم الحج الاکبر، په هغه ورځ د حج اکبر باندې، په هغه ورځ د غټ حج باندې، ان الله بریء من المشرکین ورسوله، چې یقینا الله بری دی د مشرکانو نه او د الله رسول هم بری دی. ان الله بریء ورسوله، د الله بری دی او د الله رسول بری دی من المشرکین د مشرکانو نه. فإن تبتم فهو خیر لکم، که تاسو توبه ویستانو دا غوره ده ستاسو دپاره. وإن تولیتم، او که تاسو شا کړه فاعلموا، نو پوه شئ انکم غیر معجز الله، چې نه تاسو عاجز کوونکي الله لرا. وبشر الذین کفروا، زیر ورکه هغه کسانو لره چې کفر یې کړلی، بعذاب علیم، د عذاب درناک. الا الذین عاهدتم من المشرکین، مگر هغه کسانو سره چې لوظ کړلی تاسو د دغه مشرکانو نه، ثم لم ينقصوکم شیئا، بیا هغې کمی نه دی کړی ستاسو دپاره هېڅ، لوظونه نه دي مات کړي ستاسو لوظونو کې د ماتولو څه شی نه دی کړی. ولم یظاهروا علیکم احدا، او امداد نه دی کړی ستاسو په خلاف کې د یو تن. فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، نو پوره کوي د هغې سره لوظونه د هغې د مودې پورې، څومره موده چې د هغې پاتې ده نو هغې مودې پورې د هغې لوظ پوره کوي. ان الله يحب المتقین، یقینا الله خوښوي متقیان. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، نو کله چې اوزي میاشتې د حرمت، نو فاقتلوا المشرکین، نو بیا قتل کوي مشرکانو لرا، حیث وجدتموهم، کم ځای چې وس برکېږي ستاسو په هغې، یا حیث وجدتموهم، کم ځای چې مومی، مشرک چې کم ځای مومی، کافر چې کم ځای مومی نو وجنئ. وخذوهم، او ونیسئ دی لرا، واحصروهم، او قید کوي دی لرا. وقعدوا لهم كل مرصد، او کینئ دی ته په هر سنګر کې، په هر مورچه کې، په هر سنګر کې ورته کینئ، په هر چوک کې ورته کینئ، په هر لاره کې ورته کینئ، لارې ورته ونیسئ. فإن تابوا، که هغې توبه ویسته، واقاموا الصلاة، او قایمو لمانځه لره، واتوا الزکات، او ورکوي زکات.
اقاموا الصلاة واتوا الزکاة ورکوي زکات فخلوا سبیلهم نو بیا پریدی خالی کوي پریدی لاری داغي لاری وته تاسو نیولې نو وس لار پرید وتا ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان وان احد من المشرکین استجارک کجیوتن د مشرکانو نه داسي چې هغه امن طلب کوي تاسو نه فاجر هو پیغمبر دې امن چې طلب کوي نو دې وتن نه طلب کوي نستان امن طلب کړل نو فاجر هو نه امن ولا ورکا حتا يسمع كلام الله د دې د پاره چې واوري کلام د الله ثم ابلغه ما منا بیا ورسوي اغل را خپل سرحد تا خپل سرحد تا خپل بارډر ته ورسوا بارډر نه اخوا کا وست پوښستا کار پوښا سرحد ته ورسوا او دا اخوا ستا زیره ته پوښستا کار پوښا اغه پورې ورسوا په امن باندې سو بده چې تاسو نه وي امن طلب کړل امن غختل راغل ویزه اغستی دا داسې نه چې هغه کافر ته څوک سو وای چرتا نو دل چې اجازت ورکې نو صد پاره به ورکې دل چې اجازت ورکې نو دې د پاره حتا يسمع کلام الله دې د پاره چې واوري کلام د الله کلام د الله واوري نو کلام د الله به اوري څنګه چې قران باندې پابندي ولګي نو الله به اوري نو چې قران باندې پابندي نو قران خو نشي اورېدل د عالم په خلی باندې پابندي ولګي دا قران بنوي بیان بنکه نو دی به قران څنګه اوري نه دا اسلامی ملک دی نو په دې اسلامی ملک کې قران کریم به ویل کیږي د هر زینبا د الله د کلام आवाज را چوتیږي نن خو چې راضی ناغه خپل شوشه پریدي نن چې راضی ناغه خپل سبازي کړه وړي خپل داغي س سنگاري داغي س بازي ډیزاینونه ای سبازي پیشنونه ای هغه پیشنونه دلته کې پریدي خلک ګوري پلان کې راغلو د امریکای کافر راغلو د امریکای صدر راغلو وزیر اعظم راغلو ناغه دې لپاره راغلو د ټولو ته دلته کې غړيږي نه ټولو دلته کې د غړېدو د پاره نه چې کله قران حاکم شو قانون د قران شو دلته کې د امریکای صدر هغه به الته کې ولاړی الته کې په سفارت خانه کې مال اجازت راکې زه د صدر سیف سره میلا پاکستان د صدر سره میلاوي د غواړم هغه ته هغه ودرېږي دغه سي هغه به اجازت طلب کوي او دلته کې چې کله قران قانون نو خبره بیا داسي چې تب وته مهنت کې تر آشا تا سره زو تب وته مهنت کې او تب ته اجازت غواړي او تب داغه وخت اخلي تب ته ټیم اخلي او چې کله قران قانون شو نو بیا به هغه ټیم اخلي هغه امن طلب کوي نو ان احد من المشرکین استجارک که یو تند مشرکانو نه داسي چې امن طلب کوي ستانا فاجر هون امن ولا ورکا حتا يسمع کلام الله د دې لپاره چې واوري کلام د الله ثم ابلغه ما ملا اما منا بیا ورسوا اغل را خپل سرحد تا ذالک بیا نوم قوم لا يعلمون د دې وجنات چې دا داسې قوم دی چې پويږي نه کله چې شاه فیصل داغه حکومتو نو هغه په خلکو باندې پابندي وا څه خلک راغلیو ناغي ته وی چې ماخام ډوړی به یو ځای خورو او تاسو چې ګرځئ نو زما د کسانو نه بغیر باندې ګرځئ هغه دغه پابندو چې هغه وو ته نو ویلې د بوزي پلان کې دې بوزي پلان کې دې بوزي نو دغه ګرځېدو داغه په حکم باندې وو او چې کله داغه حکم بناو هغه ته نشوتله دا کسان به سره ما خام چې بکله راغلو ډوډۍ به خوړه نو شاه فیصل به سره کېناس او په درسخان باندې بکیناستو هغه بس لګونه سکجوري سيو سبل سب معمولی غونډه کې خوراک به وکړو هغه ودا سم مسله ده وی خبر دا زورز ما روجي نو د غرمې تاسو ته نشم ویلې د ماسپخین د ورځې تاسو ته نشم ویلې او د ماخام دی نو ماخام روجه ماته ولې کیږي نو ماخام یو ځای کړو
هغه به روجې نه وي او هغه هلته کې برابر کړي او چې کله هغه لاړ خبره ورو د امریکې په لاس بر شو اوس هغه راځي نو دلته کې دی ول امیرونه په غاړه کوي هغه امیرونه ول ورکوي دا قیمتي په کروڑاو روپو د کروڑاو ډالرو امیلو ته په غاړه کوي ګفټونه ول ورکوي په کار د چې هغه راځي او هغه د مسلمان حاکم ته بادشاہ ته اته دغه ځای په دروازه کې پارلیمنت کې وته ناسي داغه چې کم کور دی داغه چې کم هاوس دی پاغي کې وته دی ناسي بهر ناس دی په دروازه کې انتظار کوي د امریکای صدر راغله د زمنګا د پاکستان یا د مسلمان ملک بل صدر سره وزیر اعظم سره ملاقات کول غواړي هلته انتظار کوي وخت نه ملاويږي چې کله دا بل شان شي بیا به ته مینت کینو دې باندې بس کو ثواب ان شاء الله بیا دغه سره وایي الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي ملدورا منافع صلی الله علیه وسلم